الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سمائی عزتمندو مسلمانانو حاضرین و اوریدون مخکنو جمعوں کے دا خبر منگا ذکر کردی وا چه دے انسان دعاگانے دا سوجہ دا چه زمنگا دعاگانے دا اللہ دربار کے نقبلی گی غفلت او عدم حیات دا وجہ ندا سے تاثیر پیدا شوے دے چه داغی دعا اللہ نقبلی گی یو دا خبر داوا عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقا تاسو اللہ پی جندل دے لیکن دا اللہ حق مون دے ادا کرے او بیا ما پا غیبان دے خبر کرے وا چھے اللہ رب العزت ډیرو خلقو پی جندا تمام کافر او مشرکین هم پی جندا دا اللہ حق توحیدو اغید اللہ حق نو ادا کرے ننو مخلوق خدا مخلوق دا سرب سجود دی او دا اغی پکار کئی او اغی نغواری قسمہ قسم عقائد را مخی تشویری خو کے نشتن و عقیدت توحید مسلمان کی نشتا ودی جس سے توحید پھیلی جہاں میں ہوا جل وگر حق زمین و زمان میں رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں آغا توحید چه ہندوستان تراغنو بدل شو آغا دین کی توحید بات نشو مخلوق خدا آغا ایتا پیرم لگیا دے پا کپر او شرک راڑے او مولام لگیا دے کلاو توائی مڑی را رسی او کلورتا زندیق او ملحد او کافر دا منکر دا قرآن ملاوی اعادت دنیا پشان شوے دا او دا حیات دنیاوی حاصل شوے دے او زی اغوینیم او آغا خلقو لدعاگانیم غواری او استشفاء و استمداد دا دی دعوت ورکی ملحد او زندیق او آغا دین تباہ و برباد کا او آغا چھ بیا کینی نو آغا دے او بندیم دے آغا ٹھیکدار دا حنفیتم دے او آغا ٹھیکدار دا مسلمانیم دے عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد صفائی دویم خبر اما ذکر کڑیوا ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ہوئی ستاسو دعاگان زقن قبلیگی زعمتم انکم تحبون رسول اللہ و ترکتم سنتو ستاسو خیال دا دے چی زمن دا اللہ دا پیغمبر سر مین دا و محبت دے حالانکہ
تاسو دا هغه پیغمبر سنت طریقې پرېښودې دي. سنت مولیانو پرېښود، پیرانو پرېښود، عوامو پرېښود، لیډرانو پرېښود. د الله د پیغمبر طور طریقې زمون غم او خادۍ کې نشتا. زیات نه زیات د مینې دعوې دادي چې ځان نه خر جوړ کا او د مولا نه شیطان جوړ کا. خر چې شیطان وویني نو د حق هو چغې شروع کی او ها هو چغې شروع کا زه په پیغمبر عاشق یم، او د ګانو په طرز نظمونه او نعتونه شروع کا. یا چې دی نو نورې دعوې کو او نور خیر خیریت. الله دې مونږ ته اتباع د محمد رسول الله نصیب وګرځي. دارنګې درېمه خبره ما کړې وه چې دعاګانې ځکه نه قبلېږي چې قرآن شته او د قرآن درسونه او د قرآن تلاوت شته او عمل بالقرآن نشته. قرأتم القرآن ولم تعملوا به. نن د درسونو انقلاب، نن د تلاوتونو انقلاب نشتا، رسم رواج پاتے دے. نو چې انقلاب نئی درس کے عمل نئی قرآن باندے نو دعاګانې نه قبلی. سلورم خبره ما ذکر کړو چې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ذکر کړي اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکرها. ستاسو دعاګانې د الله دربار کې ځکه نه قبلېږي چې تاسو د الله نعمتونه خورئ، ومو خوړل خورئ، او د هغې شکر تاسو ادا نه کړ. او په هغه مخکنو جمعو کې ما بیا د دې خبرې وضاحت کړو چې رازق زما او ستا الله دی، او روز محشر کې به رب کریم اوم یو خطاب کوي چې هغه بندگان زما چرته دي چې زما روزي به خوړه او ځان به ګناه ته تکړه کو. د بر او د ښکته نظام کې چې څومره روزی راځي و فی السماء رزقکم، دا تمام د الله نعمتونه دي په ما او تا باندې. ما او تای خورو، شکر نشتا، ناشکری ده. ښځې خو پیغمبر ویلی دي چې ناشکر دي، او هغه د خاوند ناشکری کوي. او ساړه د ښځې نه لږ ور تیر شوي دي، سړو ښځې پیل کړې دام انتهایی ناشکره. په دنیا نعمتونو د هغه کور مالامال وي، لیکن هغه بیا هم د الله ناشکري کوي. او لیډر ور سره لږ غونتې ښه وکړي، نالی والا پخه کی او یا والا چرته لاره پخه کی. سره د دې نه چې بوټ ورته مو لګئ چې بدسته مبارک پلان کې غل ځکه چې لس لکې لګولي نو لسې پټې کړي ني کمیشن دي په کمیشن لګیای دا غلاګانې په کیمیا او دې بیا وای دله به زمنډې تړلې زکه ما سره چې کم نه نو خ کړي دي دا الله غ نعمتونه دی ولې. بلا خبره ابراهیم ابن ادهم رحمه الله کوي مخ کې ډیره ناشنا و استاسو دعاګانې د الله دربار کې ځکه نه قبلېږي
قلتم ان الشیطان عدوکم ولم تخالفوه. شیطان ستاسو دشمن دے، پدے ستاسو اقرار دے چه زمنگ دشمن شیطان دے، او رب کریمم در تویلیو انہو لکم عدو مبین. دا شیطان ستاسو دشمن دے، او دا سی دشمن دے چه سرگن دشمن دے. دارنگ رب کریم دام ویلیو فاتخذوه عدوا، دا دشمن اگنی او پا دشمنی اونی وی چه دے سوئی اغمکوئی. لیکن ستاسو دا دی اقرار نا باوجود تاسو دا اغم مخالفت انکو، بلکہ دا مخالفت پا زائبان دے تاسو دا شیطان موافقت شروع کو، او داغی دا وجنا تاسو دا نظر رحمت دا اللہ نا اوپر زیدئی، او ستاسو دعاگانے دا اللہ دربار کے نقبلی گی. لگون تے دے خبر لزم او سوچ ستاسو مازغو تقدم اللہ دے اول زمان سینے او مازغو کے دا خبر کیگ دی او بیا ستاسو دا ٹولو چه شیطان زمان دشمن دے او من ورطا دشمنو او دشمن او گرزو. اللہ دی کی مسلمانان محترم مختصر انداز کے زدہ خبر استاو ذہن کے اقدم کبارا نرازی او کدخکتا نزی ما تا اللہ یو نظام را لے گلے ہو. آغا نظام داو کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، زمکہ دا اللہ دا نظام با پیدیو اللہ وی، اسمکہ دا اللہ نظام دیو اللہ. دا ماو غختا دا چرتا یو سکولیو غختا یو کالیجیو غختا سوک دا سیدی چه اغوی زد اللہ نظام غوارم شتینا یا جمہوریت تے چه اغراتام شیطانان را اخکل لے انسی او جنی نیاد آغا جمہوریت منڈی دی او اغیلا منڈی دی، او یا جمہوریت بدلی نو پا صدارتی بدلی گی نو صدارتی نظام دے، کہ صدارتی نظام دے او کہ جمہوری نظام دے دوارا طاغوتی نظام دے. نظام آغا نظام دے چھ ماتا اللہ را لے گلے دے، چھ آغا قرآن دے او آغا سنت دا رسول اللہ دی، او بیا دا آغی دا خیر القرون دا زمانینا دفاتر لکل پراتے دی او دا آغی قانون لکل پروتے، خصوصاً پا مذاہب اربعہ کے چھ دا مدون مدرس مذاہب او مسالک پاتی شوی دی، اغا پر زارو شو مدارسو کے د جماعت المارو کے خو شیطان راتوئی چی قرآنی نظام با نغوارے، دا قرآن نظام دا دی مطالبہ با نکے او اغیر آلا بدنام کا پا کلونو کلونو باندے یہود او نسوارا دا امریکی او دا برطانیے. نو آغا نظام ما اونغختا زنانو مطالبے اونکڑے ملام داوئی جمہوریت کو بحال کرے،
هغه هم دا وایي عجیبه ده دا اوس دور دی څوک به په یو څه غواړي او څوک به په بل څه غواړي وټونه لیکن دا الله نظام دا چا مونږ غوښته د شیطان منل دا الله نه منل بیا بر لاړ شه اسملو کې وګوره چې کم خلق برسر اقتدار راغې او هغه سره قومي اسمبلی رااله نو هغه خو چغې والې ریاست مدنیه خو هغه نور څه ونه کړه صرف او صرف بدعات په موږ باندې مسلط کړه چې عید میلاد النبي به اوس چې کوم دی نو په ټول پاکستان کې دا بدعت به مناوي دا خو محمد رسول الله نو مناو کړي یا دې مې یادو د دنه مخ کې ډیر راغلي دي څوک په یو نوم باندې هغه ځای ته رسېدلی دی او څوک په بل نوم رسېدلی دی خو چې کم ورته شیطان ویلی دی نو هغه نظام یې راوستی دی او کم نظام چې زما رب را لېږلی او د هغې مطالبه چا نه ده کړې او نه د هغې دپاره څه تګو دو کړی دی سره د دې نه چې نوم یې د هغې استعمال کړی دی مخکې د کرسۍ نه بیا دې ته لږ وګوره چې ما او تا په خپلو خادو کې د شیطان څومره ومنل او د الله مو څومره ومنل خادي راله شیطان وای ډول را واخلا نو موږ ډول راخلو او داسې ناشنا نران پکې می چې ډم کور ته راولي او کور ته وردن کې هغه ډول کې غږی او ښځې ګډېږي ادی چې بار راوځي نو دا دلد یونین کونسل او په دې کې ولاړې او په هغې کې زما مشري کوي او د پښتو جرګې صلح هم کوي توپ دي ستا په پښتو او ستا په مشرۍ باندې په هغې کې نن د پلانکي د نکریزو لمبر دی شیطان وایي دا وکړه الله وایي نکاح د پیغمبر سنت دی او زما حکم دی زما په طریقې وکړئ که د یو مسلمان نه تپوس وکړي چې نکاح کې شرعي طریقه څه ده او د محمد رسول الله طریقه څه ده او د الله حکم څنګه دی دا راته صرف ووایه یو مسلمان ته پته نشته د الله د هغه نظام خو ته د هندوانو طریقې راولي نن به دکې اور بلیږي دا اور بل دی او نن د پلانکو د نکریزو لمبر دی میاشتو میاشتو باندې د شیطان غلامی دا ابراهیم ابن ادهم وایي ستاسو دعاګانې ځکه نه قبلیږي چې تاسو د شیطان دشمنی اقرار کوئ خو تاسو مخالفت ونه کوئ من منافقت په بیا اخلو الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع گانا او ٹھنگ ٹکور زړه کې منافقت داسې پیدا کوي لکه څنګه چې پټې دا په اوبو باندې زرخیز کیږي او زرغوني نو زه هغې باندې پیسې م ورکوم بیا هغه ډمان راولم نو هغه کور کې هم ډولکي غږوي او زما اجره کې هم غږوي شیطان سربیږي غټیږي او الله ناراض دی چې زما هغه بنده چې ما پیدا کو زه ول روزي ورکوم نن زمانه باغی دی زوی ورلما ورکو ظلمې ورلما کو ان ګور ورلما ورکړه سخرګنی نعمت الله سوره فرقان کې دا نعمتونو کې شمار کړه او سخرګنی ورلما ورکړه نن هغه سخرګنی هغه نعمت د زوی نعمت د لور نعمت هغه ما په کړه دی او لګیا دی ما خپه کوي او شیطان خوشحالي
او الکان بزان نری کی ډایټینګ کړي او هغه ډایټینګ سره به نری نری کپڑے چولی او هغه با کنډه کپڑے رکای ګډیږي به جړاګان الله مو تباہ او برباد کستا سو ځواني داوي تاسو باندې پلاړانو دز کوله او پتاسو ممپلی چې کم دنو ویشل کېدل او پتاسه خلکو خوړې چې د پلان کې زوی شوه دی او پخینه خبر نو چې کډړه پیدا شوه دی کډړه چلويږي دی وګړي د الله مخالفت او د شیطان موافقت شروع ده بیا لګونته سمارونو منګ د الله د نظر د رحمت نو ګرځي د شیطان منو پیشن وګورئ په فیسبوک په پیشن راځي نو الکان به جوړی کاغذ يهودي او کده نسواراو وزمتمه نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے د شیطان مخالفت ما او تاونک سرد دینا کہ اگر آتوئی چیر جی زناو کا تک تور تم دے خلوت دے سوک نشتا تا اس سوک نوینی نزد آغا شیطان منم آغا زمان دا زین باندے پردوا چولا دائی زمان ہیر کرو چی اللہ خودی بھی نہیں کنا آغا اللہ چزمک دا آغا دا و اسمان دا آغا دے و روزی دا آغا دا آغا مخت لگیائیم دا آغا نا پرمانی کوم دا آغا نا خوب طور تم کے پٹنیم سچ سچ کہو کہ ہجر کی تاریخ رات میں ایسے بھی کوئی پھل تھی کہ تم سے جدا تمہیں تک دور تم دے ایس سوک نشتا لیکن رب کریم یو لمحے لستان جدا نہ دے تاوینی خدا دا اللہ نمنل او تا دا شیطان امنل کہ شیطان وی لواتت نو زمان زندگی لواتت کی تیری گی آغا مرض چھ اللہ پہ قومی لوت تباہ کرو او دا سے تباہ کرو چھ کلا حضرت لوت علیہ السلام سخا اللہ ملائک را لی گے و اغد خیستا لکانو شکل کے رازی بدماشان دو قوم و غنڈگان دو قوم رازی چھ زمان با حاجت پورشی د لوط علیہ السلام زړه درد کوي وي ارمان چې زما یو مضبوطه کلاوي یو مضبوط قوم وي چې ما غي ته پناه غسته وي او ما د خپل ملمنو دفاع کړو ملائک وي خپکه غما من ملائک یو د دې عذاب لراغلیو د لوط علیہ السلام زړه درد دیدلې وی سٹیم با پی عذاب رازی وی سحر خلری دے ملائکو وی تیر بشیدہ وقت سحر نزدے دے علیس الصبح بقریب او چه دا سبا وقت راغل دے اللہ ملائکو تا حکم کئی او دا زمک اوچتائی او چه دا زمک اوچتائی نو آغا ٹیم دا کانو باران رازی نو دا زمکه د لاندې نه په بره باندې روانه ده او د اسمان نه د کاڼو باران راځي او په هغې وریږي او هغې ولي سنګسارول کېږي او چې بیا د اسمان او د ځمکې منځ ته دا ټوټه د ځمکې د دی رسي نو الله یې الټه کوي او پړ مخې راغورځوي دا په دې چې هغې به شهوت پوره کو الک د الک سره دا د الکانو بد پیلي زما عزتمندو نند وجرو زینت گرزیدلے دے دادا لکانو بد پیلی افسوس دے دا نند زوانانو مشغلہ گرزیدلے دا زوان جنئی کور کے اغتا پیغل ناستا دا او دے گرزی پا پولو پٹو باندے سر و حلے بر و حلے زڑت تھور دو گنانا
او د بل عزت پسې لګیا دی، پیسې مو ورکوي، نغدې مو ورکوي، ځانم د الله باغي کوي او هغه بغاوت شروع دی او پیغلې په کورونو کې ناستې دي او هغه دغه شان ناستې دي او دا دلا بړوا دی لګیا دی په دې ګناهونو کې چې په هغې باندې الله مستقل قوم تباه کړو. او قرآن کریم وی واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، تاسو کې چې کم دعا نارینه او بدپیلی وکړه نو فآذوهما دایله سخت تکلیف ورکړي. ائمه دین او ائمه اسلام د قرآن او د احادیث رڼا کې مختلف سزاګانې ذکر کوي. څوک دا وایي چې د سنگسار کړی شي، څوک دا وایي چې د باندې دیوال را غورځول شي، څوک دا وایي چې د ملک او د وطن او شړل شي د معاشرې دپاره ناسور دی، او څوک دا وایي چې قاضي وخت ته کومه سزا خوښیږي نو عادي دله ورکي او دا د قوم دپاره نمونه کی. لیکن نن زما او ستا په نظام کې د دې ډېرو سزا نشته. شته ما ته څوک وایي چې د کله نه زما او ستا دا خداداد ملک منګه تاسو له په دې نعره را کړی دی چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. په دې کې چرته یو دعا ولا چرته برملا سزا شرعي ورکړی شوې ده. څوک خودی شي چاته تاریخ معلوم دی؟ تاسو وګورئ تاریخونه سټډي کوئ. ما ته دې څوک وښیي زما په علم کې نشته او نه به او اوس خو کیسه بل شان ده. هغه زمونږ استاد محترم مفتی مسلم صاحب مد ظل العالی به یو ښکلې فکره وې، هغه به وی بلبل په باغ کې ناسته کوي دغه ترانه، هغه زمانه بله اوس د بله زمانه. اوس خو کیسه بله ده، اوس خو وقت ہی بدل دے، اوس خو به د دې دپاره نظام جوړیږي چې الک د الک سره بلکې په تیر حکومتونو کې داسې حکومتونه راغلي دي چې هغوی د امریکې په سفارتخانو کې الک ته واده کړی دی د پاره د امریکې د خوشحالولو او د پاره د برطانیې د خوشحالولو. الک ته واده کړی دی ځکه د برطانیې نظام دی او هغوی یو ورځ میله لګوي په دې باندې چې لاړ شئ میلې ته او کوم هلک چې ځان له بل هلک په خوښه باندې ګوري نو هغوی میلې لګوي. دا نن د الله بغاوت شروع شو او زما او ستا معاشره په دې باندې روانه ده. مولا که خبرې کوي وایي دا خبرې د لوډ سپیکر نه دي، نو په لاره او کوڅه کې چې د خرو په شان په یو بل لګیا دي نو هغه د کولو دي، او چې مولا په منبر وایي نو دا د کولو نه ده. دا به څوک دا ناسور سموي؟ زما عزتمندو کومه ګناه ده؟ دا زه اشارې کوم په یو موضوع نیم لګیا، که ټنګ ټکور دی، که ګیرې خرول دي، که د هلکانو بدپیلي ده، که زنا ده، نو هر سړي سره سپېړه ده او هر ښځې سره سپېړه ده. نور به ورته څه نه راځي، خو دا لګیا دي او بربنډ تصویران هلکان هم ګوري، جینکۍ هم ګوري. نیټ یې راته پرې کړی دی، خوشحالېږو کیبل راغلی دی، غر کې کړې ته په دې خوشحالېږي. د کار څوک نه کوي، لیکن کیبل او نیټونه او هغې کې بیا پیکیج راوښکلي او دا پکې 4G او دا پکې 3G دا یې راته راوښکل د دې دپاره چې کوڅې کوڅه کې او کور کور کې بې حیایي او فحاشي راشي. زما او ستا نن د الله د رحمت نه غورځېدل په سبب د دې دي چې ما او تا شیطان منو، د شیطان غلامي کوو. خو زما عزتمندو موږ ته الله نه دی یاد. کوم ګناه دی چې ما او تا نه دی کړی؟ راځه چې په خپله زندګۍ کې انقلاب راولو. بل ته مه ګوره چې دی دا کوي او دی دا کوي، مه ګوره بل ته چې د ده کور کې دا دي او د ده په کور کې دا دي. راځه ځان ته وګورو. هغه حسن رضی الله تعالی عنه ډېره ښایسته جمله ویلې ده د رسول الله نوسي. هغه وایي الله
المبادرہ زر کوي نیک اعمال لراشي فانما هي الانفاس دا ګوره ساونه دي کتا او برزي لو حبست انقطعت عنكم اعمالكم التي تتقربون بها الى الله عز وجل کدا ساونه بنشو مرګ د لراغه نو بیا هغه نیک اعمال چې الله ته پزار نږدې کوي دا به بیا نه او بیا ناشنا جمله وی ورحم الله امرأ نظر الى نفسه وبكى على عدد ذنوبه الله دې په هغه بنده باندې رحم وکړي چې هغه ځان ته وکتل او په خپل ګناهونو باندې الله ته وجړل زمون نقصان دا دی چې من بل باندې ګوتګدود کې دا دي او ځان ته مو نظر نه راځه چې ځان ته وګورو چې زما په مخ باندې ګیره شتا او کې نشتا زه د شیطان منم که زه د رحمان منم راځه چې ځان ته وګورو چې زما زندګۍ کې لواتت او زنا شتا او کې نشتا چې ځان ته وګورم او په ستیرو شو ګناهونو جاړم چې الله ستانه پرمانی مې کړې دا ته مې معاف کې راځه چې زه وګورم چې زما په کور کې زما ښځه پرده کوي او که زما ښځه پرده نه کوي چې هغه د پردې پابند کم او په دې شته ګناه وجاړم راځه چې زه وګورم چې زما په غم کې د پیغمبر طریقې دی او که د هندوانو رسم او رواج دی راځه چې زه ځان ته وګورم چې زما په خادۍ کې د محمد رسول الله طریقې دي که د هندوانو طریقې دي راځه چې زه خپل زندګۍ کې اول وګورم چې زما زندګۍ کې توحید خالص شتا او کې نشتا راځه چې زه دې ته وګورم چې زما په دې بدن کې د محمد رسول الله غلامي شتا او که د محمد رسول الله غلامي نشتا زما عزتمندو کامیابی د دنیا او د آخرت دا به زما او ستا خپل راځي دا هغه کلمه ما او تا ویلې ده چې پیغمبر پاک کله پیش کوله عربو ته نو هغه ته ویلو که تاسو دا کلمه ووې نو تاسو به د عرب او د عجم بادشاهان شئ او دا به ستاسو غلامانی خو کاش چې هغه کلمه مونږ ویلې ده لیکن زما په زندګۍ کې سه انقلاب ناراضي شیطان لګیا دی ما د هغې مخالف ګرځئ او رحمان خفه زما استانه دی او ما او تا د رحمان د خوشحالۍ خیال نه ساته دعاګانې نه قبلیږي ولې نه قبلیږي د شیطان منل دی او رحمان خفه کول دی الله دې زمون زندګو کې انقلاب راولي نیکی طرف ته چې زمونږ ګناهونه الله ختم کی او دا په نیکو بدل کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم